دا عرش خدای پاک غټ نو د دې عرش کوټه دی او الله ذات غټ دی نو دا ذات به په عرش سبا خارج عن العرش او دا ته ما چیلنج ټول وابه انت صاغر اکابر ولي واړه تکنا نه تکنا مال دی په یو صحیح حدیث کې دا خبره ثابت کړي چې الله فوق العرش بذاته او دا چې ځکه باندې نه موت نه ممتاز دي کثیر شوی دي او ډیر لوی معطله مشبهه مجسمه او ډیر خلق تیر شوی دی لیکن دا سه ګستاخی د رب العالمین چې ودا دی والا یو موبایل نو دا والا استاد الله عرشو او ودا دی والا استا الله نو وک عرش غټه نو الله دی وړو کیږي او وک الله غټه نو عرش دی وړو کیږي او الله تعالی بغیر متناهی شي او عرش به متناهی شي د سوال جواب دی په خپل ځای ووره لیکن سوچ کته د رب العالمین بنده ځان ته وای دا الله سوړو کې او معمولی ذات نه غني دا د عرش او فرش او د لوی کائنات مالک غني د الله په ذات کې د دین لوی ګستاخی دا خو به یو زنديق او کافر انسانومونه کی چې هغه یو موبایل کیږي چې دا دیواله الله او بیا وی دا دیواله عرشو دا د یو زنديق انسان کلام کې دی شي د یو خبيث او منحوس انسان کلام کې دی شي دا د یو مسلمان او د اهل سنت تشبیه او داغه مثال نشي کېده ستا جواب الله په قران کې کړی دی فلا تضربوا لله الامثال ما بیانوي الله لره مثالونه موایدا چې دا دیواله عرش او دا دیواله الله اوس عرش غټه ک الله غټه دا مثالونه الله منع کړی دا ته د متناهی مثال په متناهی سره ورکه دا غټ موبایلوم متناهی دی دا وړوکی موبایلوم متناهی دی نو یو متناهی د بل متناهی نه غټ دی الله باندې موږ د متناهی او غیر متناهی اطلاق نکو نو دا اعتراض ناراضي چې عرش غټ دی او ک الله غټ دی دا یو موبایل تا د بل موبایل د پاسه کی خودو او دا یو موبایل دی بل موبایل ته محتاج کو مونږ نه الله د عرش د پاسه کې نه ولې دی نمو ول اتصال ثابت کړی دی او نمو د الله تعالی احتیاج دی عرش ته راوسته دی دا موبایل دی موبایل ته محتاج دی الله تعالی عرش ته محتاج نه دی دا موبایل باندې متصل دی یو بل سره الله تعالی د عرش سره متصل واله صفت مونږ نه دی ذکر کړي صفت د فوقیت هم ذکر کړي دی او د قران پر نام ذکر کړي دی او هو القاهر فوق عباده د بندگانو نه بر دی د مخلوق نه بر دی د عرش نه بر دی يخافون ربهم من فوقهم زمون رب د دیو اسمانونو نه بر عرش دی د هغه عرش نه بر رب العالمین دی عرش سره ټچ نه دی چې ټچ نه دی نو دا صفت مو وایي چې عرش لوی دی که الله لوی دی دا سپه کفر باندې اخته او بیا ناشنا اعتراضات کوي وای زما چیلنج دی نو چیلنج وړو تم دی چیلنج لوی تم دی تکړو تم چیلنج دی نا تکړو تم چیلنج دی یاد ساته دا چیلنج د پاره سبب دی مونږ ته معلوم دی دا سبب ولې دی دا چیلنج ولې ورکه دین مخکې د پیر گوهر شاه په سنت طریقه باندې شاکس وړلې دی د شیخ افضل السلفی السواتی حفظه الله چې شعر سلفیت دی دا سه صفت استا شاکس استا پیر گوهر لور کړه دی چنه دی پیر گوهر صاحب رو آیت د قران بیا ویلې دی نه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دی اور نه د سلف فهم پیش کړی دی او نه په شیخ الاسلام باندې خپل غلط او فاحش اعتراضات ثابت کړی دي چې پیر گوهر د ذلیل شو دیوبندیانو او منل چې د پیر شاه دی ولګیدا او پیر د دومره نه پوهیدو چې د حرف جر او د مجرور د عبارت باندې نظر او سترګې ټینګې شوی چې پیر د په صرف او نحو او منطق او فلسفه او په قران او سنت شاه ولګیدا لا جواب شو خپل پردو منله چې شکس دی ته وی چې پیر گوهر شاه وخړو نو داغه د بدبوې د پټولو د پاره واسترازه ولوي وړو ته چیلنجونه ورکې مونږ په دې پویګو چې دا چیلنج ته د مجبورۍ نه ورکې دا ته د شوق نه ورکې او بیا لوی وړو ته وی چیلنج دی نو جواب دا د مشره چې اول خو حیثیت د دومره نه چې تاسو جواب وکي خو دومره لو عزت د سلفیانو درکو چې ملنګ عالم چې هغه په نحو صرف منطق او فلسفه کې بالکل مجتهد دی او شیخ ریاض
چې هغه ستا چیلنج قبول کو والله که ته د هغه د حیثیت برابرې ته په الله یقین وکړه. ستا د استادانو د مشایخو غونده خلک شیخ ریاض ته په درس کې شاته ناستي او د شیخ ریاض د لیکل کوي. هغه ملنګ او د سلفیانو شهنشاه هغه شیخ ریاض د چیلنج قبول کو. دا د هغه تکړه مخکې د ټولو نه غټ شیخ افضل شکست درکو. دا دیواله د ټولو نه مشر شیخ اور اوس د شیخ ریاض صاحب حفظه الله چیلنج قبول کو. دا د واخله هغه تکړه نوجوان او ته په الله یقین وکړه چې د شیخ ریاض مخې ته راتلل دا به د دې دلیل وي ان شاء الله چې الله په اسمانونو کې ستا د ذلت فیصله کړې ده. زه خبر یم درې نه چې هغه تا لپاره کومې مبارزې تیارې کړي دي. تا نه په یو علو استوا کې دومره لاره ګودر خطا کړه چې ته نه پوهېدې چې څه حساب کتاب دی. تا چې ورته د عام او د مطلق د فرق خبره وکړه داسې لاس پلاس جواب یې درکړو چې ګوته بخوله و حیران یې کړې. انشاءالله چې د دې شعر سلفیت ریاض الله شیخ القرآن مخې ته ګیر شوې او یو ځل دوکه شوې. فی الحال خو د ښه مضبوطه بانه مونتې ده او دې بانه کې ته کامیابې د شیخ ریاض نیکم ته اوس نشي راټینګولی چې یاره ما خو چیلنج ورکړی دی او تاسو به راځئ او ورګه زه خو د هغه ته په خپله لږ رنګ کوم. تر اوسه دې ورسره رابطې کولې میسیجونه دې کول اوس یې د نه نمبر هم ورک شو. خلکو نه نمبر غواړی چې لا مخکې دې د کومو دروغو اراده ده. نو بهرحال ورګه زه پیر صاحب سره مشوره کوم ورګه حالات ښه نه دي. دا بهانې چې دې راټینګ کړي دي نو کیدی شي چې په دې د شیخ ریاض راټینګ نه کړي ځکه د دې جواب نه کېږي. خو که موقع ګیر کړن انشاءالله دا ارمان به دې هم پوره شي. نو دا دی والا غټ شیخ افضل صاحب هغه هم شکست درکو. بیا د ارمانو چې تکړه او ناتکړه نو دا دی والا هغه تکړه نه خو په ګوټ کې پټ شوې. یارېږه مه ښه استقبال به د اهل حدیث کوي د ناتکړه نمبر هم را روان دی او چې د تکړه او ناتکړه ټولو نه تیر وځي بیا به د سر دا فقیر په هغه کمزورو طالب علمانو کې هم باسو کی د هغه طالب العلم حیثیت به مو ویني انشاءالله چې ستا تو کې مونږ په خوله کې وچې نه کړې او ته مونږ په توبهګار نه کړې بیا خو مونږ سلفیان نه یو. بیا د قرآن او د حدیث او د فهم و سلف سره مونږ وفادار نه یو. بیا سي د نمونو او د گفتار خلق یو. بیا مونږ هیڅ کردار نه لرو. بیا ډیره کمزوري خبرې کوي وي یاره وي دا د شیخ حسن جان خبره ده چې وابیان نه دي. وابیان دا وی ډېر کمعقل مخلوق دی د الله ولی. ته دومره نه پوهېږې چې کمعقل وابیان دی او که تاسو یې ته یو موبایل په بل موبایل کې دی وي دا دی واله عرش او دا دی واله الله. نو کمعقل او بیوقوف تشوي که بیوقوف وهابیان شو. ستا شیخ الحدیث او ستا امام اعظم او ستا مفتی اعظم کې بیګه په منبر باندې وی وی بلاول ته بنظیر ته او مریم نواز ته د سړی او دس نه ټینګيږي. دا ستا د مشر د منبر خبرې دي. نو وابي بیوقوف شو کته بیوقوف شو کوکا. اور بیا ستا پیر گوهر صاحب حفظه الله وهداه الله هغه په منبر او محراب وای چې په دې ټول دنیا د پیر بابا نظر دی او دا کوټ خوړېدو خو هغه بابا وی سومبه خخ کړنه وی دا ټول بالا کوټه راټینګ کړی دی. نو ستا بابا او ستا پیر او ستا مفتی اعظم په منبر او محراب وای چې د کائنات تصرف کوونکی کو بالا کوټ بابا دی. نو کمقل ستا پیر صاحب شو او کنه وهابیان شو. او ستا پیر صاحب وای ما په ویخه امام ابو خلیفه لیدلې دی په ایخه ملي دلې دی او په دغه جمعات کې ملي دلې او د لوګي په شکل کې ملي دلې دی. نو مشره سوچ کوا او چیټ جی پی ټی له ور کوا چې وهابیان انټرنیشنل بیوقوف دی کنه انټرنیشنل بیوقوف دی. او دارنګي ستا پیر گوهر وای که په تعویز کار کې دی وی مریم نواز به زما کاره اوس ناسته وا دا په منبر او محراب د جمعې په ورځ په خطبه کې وای. ته سوچو کا چې د سر نه تر پوندو بیوقوف دی ته وای کنه وهابیانو ته وای چې هغه قرآن او سنت ته خلق را بلی قرآن او حدیث ته او د سلف فهم ته خلق را. ته خو سوچو کا وهابیان کم عقل شو ګته کم عقلی. او بیا کده لا غټوله فقه حنفی راس پړم چې سپی لاله و بازار کې خرڅوا ک بیا د هغه راس پړم چې په عدت کې دنه پردې خزي په نکاح کوا غیر شرعي حلالې کوا واغه چې کم ده بیا طلاق کوا او بیا په هغه عدت کې بل د په نکاح کوا دا کم عقل دي ک په قران او حدیث باندې عمل کوونکي خلق کم عقل دي. کدا د لوس راس پړم چې په متیازو باندې فاتحه لیکا او بیا په وینه باندې لیکا او په تندیر راکاګه دا کم عقل دي. کدا قال الله قال رسول الله والا کم
مکل دي نو دا به د بیا ډېر زیات ګران پریوزي خو د دغه نه به تیر شو. بهرحال عرض دا دی چې علمی حیثیت یې سوره دی. غرور خدا دی چې تکړه او نا تکړه علم یې دوره دی چې مساوات او مساواتو کې فرق نشي کولی. ارخاء العنان ته ارخاء العنان وي، دا د علم حال دی. د علم حال دا دی چې په استوا او په علو کې فرق نشي کولی. ایو وړو کې الک ورته ټلیفون کړی دی نو هغه ورته وایي تقلید لجودي څه ته وایي غیر لجودي څه ته وایي. دی وایي دا خو پکې ما سمعتو اولا والا خبره ده، ما خو دې خبرو نه یم خبر. دا د علم حال دی. او چلن چې ورکې نو مشرق نه تر مغرب او شمال نه تر جنوب او شیخ امین نه تر شیخ افضل او واړه لوی او روغ او لیونی او تیز او ناتیز. دا د دې دلیل دی مشره چې د مزغو کافی سره کار پرې خره. او ناز وته پس شي حاصل دی. نو ناز وته په دې یو ټکی باندې حاصل دی چې وی ماته په قرآن او حدیث کې هیڅ الله فوق العرش بذاته دی. اول خبر دا د ستا په نسخ قرآن او حدیث حجت دینا. واعلم ان المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده فمستنده قول مجتهده حسامی مسلم ثبوت لا ظنه ولا ظن. ته خو د مجتهد اقوال پس زستا قرآن او حدیث سره کار سره بل دا په خپل دا قرآن کولاو کنو دا بګنيشته چې الرحمن علی العرش استوى. رحمان یو ذات دی چې هغه د عرش نه بر خپل برابرۍ کړی دا. نو الرحمن دی ته ذات مع الوصف وی. دا رحمان سوک دی، دا خو وصف رحمانیت باندې سوک متصف او موصوف دی. هغه ذات یادی چې هغه د عرش د پاسه دی. کني تش صفت د عرش د پاسه دی او ذات د الله نشته د دینه تسمانه اهله. الرحمن دارنګ دا هو ضمیر چې دا ذات ته راجع کیږي کنه. کافیه شریفه د ابن حاجب جوړلاړه او تخته دا. نو عرض دا دی حدیث د بخاری کې مرادی لم یکذب ابراهیم والا حدیث چې کوم دی چې ثنتین فی ذات الله، دو پکې د الله د ذات بارک نو ذات الله لفظ په حدیث د بخاری کې بالکل صفا راغلی دی. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت نمخ کی اشعار وی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. نو ذات الالہ د ذات لفظ صحابی ویل دی، قول د صحابی مشروط دلیل دی او حجت دی. نو الله تعالی د عرش نه بر دی. بیا کمزوری شبهه پیش کی وی که ذات د الله تعالی د عرش نه بر شي نو وی سوال دی چې دا عرش به یا د الله نه غټي یا به د الله مساوي او برابري او یا به الله غټي او د عرش به وړو کی. دا سوالات دی ولیکي. یاد ساتستا په ذهن کې چې تشبیه بیماری نه وا ته مجسمه وی نه نو تا به دا اعتراضات نه کول. ستا ذهن ته اول تشبیه راشي د مخلوق سره، اول تجسیم راشي، دا غې نه بعد ته تعطیل کې. ار معطله مشبهت دی، ار تفویض کوونکې مشبهت دی. ته اوس د الله تشبیه د مخلوق سره ورکې او عرش مخلوق دی نو یا الله به یا د عرش نه برابري یا به کمی یا به زیاتی. یاد ساته د عرش مخلوق د الله دی او الله تعالی خالق د خالق او مخلوق کې دا مثالونه چلیږي نه. نمبر 2 الله په قران کې صفا فرمایلی دی لیس کمثله شی، د الله په مثل هیڅ چیز نشته. نو ته چې وې دا موبایل د عرش شو دا موبایل د الله شو، ته وې چې دا موبایل د الله شو، الله وی لیس کمثله شی، زما په مثل نه موبایل شته او نه د مخلوق مثالونه شته. نو دا خو تر قران خلاف کې. دویم دا مشره ته مازغه حاضر کا دا عرش مخلوق دی او متناهی دی. دستا اعتراضات به ال راتلو چې دا مونږه استوا د متناهی علی المتناهی کوله. کوم وی چې الله محدود محصور محیط او متناهی دی، محاط او متناهی دی او عرش متناهی دی. بیا ستاده خبر راتلی من خدا نه وایو. او دویم دا چې ته دا یو موبایل په بول موبایل دینو دلته اتصال راغی، مونږ نه الله د عرش سره متصل غنو، نه مونږ الله عرش ته محتاج غنو او نه مونږ الله متناهی غنو. دا ټول خبره دې ختم شوي. دا خو چې متناهی علی المتناهی استوا رااله نو بیا اعتراضاتو کا. دا خو عرش متناهی دی خو الله غیر متناهی دی. نو په غیر متناهی کې ته څنګه دا وی چې یا به مساوي وي یا به زائد وي یا به انقص وي. نو دا ډېر زیات کمزوري خبرې دي چې ذات د الله تعالی باندې د متناهی او د غیر متناهی خبره کې. او بیا وی چې دا عرش نو الله چرته
او کله وی چې یره الله دا استوا څنګه کړی دا کدا سي کړی یو امام مالک ته چاویلو چې الله تعالی د عرش د پاسه د هغه او بالکل الاستواء معلوم استوا د الله لفظ معلوم دی او معنی معلومه ده چې الله د عرش نه وی کیف استوا الله د عرش د پاسه څنګه دی وی په امام مالک خول راوړه چې دا خبيث او زندګ بیرتی بار کې د زما د رب بار کې دا سی وی بس په دې الله خپويږي نو عرض دا دی چې الله د عرش نه مخ کې چرته او د الله ته علم دی کنه لن جواب دا دی بس الله په دې خپويږي ولله ادري دا جواب ته نه ښکاری الله خپويږي دا ته جواب نه ښکاری دا مستقل جواب دی او بیا دا وی دا خو په ذات د الله تعالی کې حدوث راغې تغیر راغې نو دا غي د شیخ صاحب خه مثال درکړو چې ته نوې پیدا نو ته چرته وی زی چرته نو ته چا پیدا کړې ته الله نو دا هم د الله په ذات کې تغیر راغې مخکې یو کار نو کړي اوسه وکړو دا مستلزم نه تغیر الکه دا صفات د الله تعالی دي کنه الله کوي دا څه کارونه نو دا خبره غلطه ده چې یاره دا خو په ذات د باری تعالی کې حدوث راغی او دا چې کوم د تغیر راغی دا ټول عقلی خبرې دي او دا یاد ساته سمرا ماتوریدیان چې دي د ابو منصور ماتوریدی بچي دا اصل کې مشبهه معطله دي دا اعتراضات کوي ټول عمر د دې په دې منطق کوشش وکړه د قران او سنت خلاف منطق او فلسفه راواله او د خر متیازو ته کېده دا منطق او فلسفه علم کلام د زنديقانو دا چې د خر متیازو ته نه یخي د قران او سنت مقابل دا غندونه والله کته قران حدیث ته په فهم د سلف تیار شي دا غندونه بلری کې اله به دا خبرې کیږي ټول عمر ستا په دې کې تر شو چالکه الله دې د عرش د پاسو منو جهاد لازم شو چې جهاد لازم شو الله تعالی محیط شو چې الله محیط شو صفت د مخلوق دی ټول مرد په دې کې کله وای الله تعالی چې د شپې را کوزيږي یا الله په عرش باندې نو او بیا د عرش د پاسه شو الله خو محل د حوادث شو او محل د حوادث د خو صفات د حادث شو او صفات د حادث خو نه دي مگر صفات د مخلوق ټول مرد په دې کله وای یاره چې استوا د الله ومني نو استوا هو مستلزم المکان ده او مستلزم المکان هو مستلزم د تغیر د الله لره او تغیر د الله هو مستلزم د صفات د حادث لره لہذا حدوث د الله تعالی لازم شو ټول مرد په دې منطق او زنديق فلسفه کې تیر کو کله چې وته صفات پیش کړو سوې یاره چې الله تعالی د شپې را کوزيږي لاندې اسمان ته دا خو مستلزم شو تغیر او انتقال لره او تغیر او انتقال خو لازم شو جسم لره او جسم خو صفات د مخلوق دی او صفات د مخلوق خو نه مگر د حادث لپاره لہذا الله حادث شو ټول عمر د پدې ګن کې تیر کو د کفر او گمراهي سبب ګرځي ظالما بیا سوې یاره کدا الله تعالی د فرض الله سمنم د الله د فرض ید منم کدا الله د فرض ساق منم کدا الله د فرض لیدل منم نو یره دا خو صفات د جوارح دي او صفات د جوارح خو مستلزم دي تجزی لره او تجزی او ترکیب بازیت خو مستلزم دي صفات د مخلوق لره او صفات د مخلوق خو نه مگر حادث نو ذات د الله حادث شو دا سوالات رسول الله باندې چرته صحابه وکړي دي د الله نبی ویلی دي چې الله د عرش نه بره دی یو صحابي ویلی دي چې دا خو مستلزم شو جهاد لره یو صحابي ویلی دي چې دا خو مستلزم شو تغیر او حدوث لره دا خو مستلزم شو علم چې دا سوالات صحابه پر رسول الله ندي کړي په چې په ذات د باری تعالی کې موبایل په موبایل مګدا دا ګندا او د فلسفه سوالات مکوه بیا چې ورته ویرا الله تعالی را کوزيږي د خپل شان موافقو یره وی دا خو انتقال د اعراض شو دا خو مجیعت الله ثابت شو دا خو مستلزم شو مجیعت لره او مجیعت خو مستلزم د زوال لره او زوال خو مستلزم د صفات د مخلوق او حدوث لره لہذا الله حادث شو کله چې ورته و چې یاره دا الله د پردا صفات دی دا خو اعراض مخصوصه ول دی الله لازم کو کله ورته و الک الله کلام کوي او الله خبرې کوي یره وی چې الله خبرې کوي نو دا خو خبرې خو نه غواړي مگر خلا او خبرې خو نه غواړي مگر جبا او خله خو نه غواړي مگر غاخونه غاخونه خو نه غواړي مگر شونډه خو نه غواړي مگر کپره خو نه غواړي مگر سر نو دا خو الله له سر او شونډه ثابت شو دا خو چې کم دنو صفات د جوهر دی او دا خو حادث دی ټول عمر په دې زنديق فلسفه کې د تیر شو راشه توبه بس قران ومنه حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنه او فهم د سلف ومنه د دې ټول غندونو نه بخلاص شي کله ټول عمر په دې زنديق فلسفه کې تیر کې
دا چیلنجونه او دا شکر وباسه چې ته اقدامي صورت کې او علی حدیث دفاعي صورت کې دي ستا کار سده ظالمه چې ته په صفاتو د الله چیلنج ورکې ته چې عرش او کرسی یاده تا خپل عقیده کتلې ده ته خود استمداد من القبور قائل ته خو په کټاسو د شرک په صفاتو باندې موصوف یې ستا د قبر پرسته په عقیده ولې ته چیلنج نه ورکې ته خو د وحدت الوجود او وحدت الشهود قائل ته پاغه ولې چیلنج نه ورکې ته خو د نظر لغیر الله د جواز قائل ته داغه ولې چیلنج نه ورکې ته خو د ارواح د تصرف بعد الموت الى الابدان فی الدنيا قائل ته په دې باندې ولې چیلنج نه ورکې ستا خو د ګندنه ګنده عقیده ده خدا ز په دې شکر وباسه چې چیلنج ته ورکې او خلک قبلې دا که وابیانو چیلنجونه شروع کړو د پناه ځای به دې روک شي